وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن انشاءالله العزیز د تاسو په خدمت کې د نوې سپارې خلاصه به عرض کومه. الله تعالی دا خبره باندې موږ پوه کړو، په یو کلي باندې الله تعالی عذاب ورولي، په یو علاقه باندې نو خدای پاک په هغه باندې حالات هم راولي، تر هغه مخته خوشحالیان هم، راحت او سکون هم ورته راولي، غم مصیبت هم ورته راولي. که چیرې د خوشحالي په وخت کې دوی شکر نه پرېږدي او د مصیبت په وخت کې دوی صبر سره خپل تعلق نه پرېږدي، صبر مضبوط ونیسي، نو هغه مؤمن، هغه مسلمان کامیابه ده. که چیرې یو انسان په دغه کې ناکامه شویه، خوشحالي یا په غم کې الله تعالی یېر کویه، نو هغه انسان په دغه کې بیا ښخ سي، هغه د الله تعالی په امتحان کې فیل سي. نو د مؤمن او د مسلمان شان دا د چې په هر حالت کې له الله تعالی سره خپل تعلق وساتي، دی ځان د الله تعالی په وړو باندې جوړ کړي. مخته په دې سپاره کې الله تعالی د موسی علیه السلام واقع ذکر کړه. موسی علیه السلام غټه واقع ده. فرعون ته راغویه، فرعون جادوګرانو سره مقابله وسوه، اخر الله تعالی ورته پړو وګرځول، هغه جادوګران رالو، دی موسی علیه السلام ته سجده هم وکړه ورې، او موسی علیه السلام په دین باندې هم واوښتل. فرعون ته الله تعالی شکست ورې ورکو، موسی علیه السلام کامیابه شوی. بیا موسی علیه السلام راغو فرعون ته دعوت ورکوي، هغه دعوت نه ومانوي، سرکشي وکړه. د دغه ذکر ده، دا پوره مکمل واقع ذکر ده. فرعون ته راغو، موسی علیه السلام دعوت ورکویه چې مسلمان سه الله ومنه. نو فرعون د موسی علیه السلام خبره نه ومنله. نو الله رب العزت په فرعون او د قوم والو باندې 5 قسمه عذاب راوستوی. اول عذاب توپانونه به پې راتلو، سختې هواوې به پې راتلې. دوم عذاب چې فرعون او د هغه په کول باندې راغوی، والجرادو د ملخان به راتلو، د باندې به ملخان راوالوتل، په هر ځای کې به ملخ وویه، د الله تعالی عذاب و دوی باندې. دریم والقمل، سپږې به ډېرې زیاتې وې په دوی کې، په جسم کې، په بسترو کې، په کوټو کې، په هر ځای کې به سپږې وې، دا هم د الله تعالی په دوی باندې عذاب و. څلرم والضفادع، چونګښې، په هر ځای کې د دوی په لوښو کې به چونګښې وې، په بسترو کې، دا عذاب هم الله تعالی په دوی باندې راوستی ده. پنځم په دوی باندې الله تعالی د وینې عذاب راوستی ده، په لوښو کې، په کور کې، هر ځای به وینې وې. نو دا 5 قسم عذابونه د دوی د سرکشي په وجه باندې الله تعالی په دوی باندې نازل کړو. دا 5 قسم عذابونه الله تعالی چې په دوی باندې راوستل. اول طوفان پې راغو، دريالو موسی علیه السلام ته وویل، ای موسی علیه السلام، الله تعالی چې دعا وغواړه د موږ دپاره چې دا عذاب له موږ لرې شي، موږ به مسلمانان شو. موسی علیه السلام به دعا ورته وغوښتله، دوی به سم شو، بیا به یې دغسې نوره سرکشي وکړه. دغه یې دوم عذاب راغو، دوی بیا موسی علیه السلام ته رالو، دغه یې دعا جن وغوښتله، موږ به سم شو په دغه شرط باندې چې د عذاب ختم شي. اخر په هر عذاب کې به دوی دغه پیاره کړه. نو اخر دومره سرکشي انتها ته ورسېدله. په روایاتو کې یو بل عذاب هم په دوی باندې راغلی و، هغه قحط سالی و په دوی باندې راغلی و. یو بله خبر هم راځي، بل عذاب هم راځي، د دوی به د باغاتو میوه به کمه وه. اخر چې دوی نه ومنل، نو الله رب العزت بیا دوی فرعونیان ټول غرق وګرځول، او دغو انجام بیا تاسو ته معلومه ده چې په دریابو کې دوی ټول غرق شو، موسی علیه السلام سره د قومه بچ شو. مخته د موسی علیه السلام د معجزو ذکر ده. الله تعالی موسی علیه السلام ته 2 معجزې ورکړې وې. یوه معجزه یې د بیضاو، خپل لاس به راواخیستو، په خر کې به ونیویه، نو دا لاس به دوړ ځلېدویه لکه سترګه. دا د ده معجزه وه. موسی علیه السلام ته دومه معجزه چې الله تعالی ورکړې وه، هغه عصا ول لخت لاټۍ وه. دا لاټۍ عجبه لاټۍ وه. لاټۍ چې بیا ووهله، پرې بېښوله، جادوګرانو خلاف بماران ښامار جن جوړ شوی. دغه لاټۍ چې بیا راواخیستله، په یو ډبره بیا ووهله، نو له ډبرې چې به اوبه راووتلې، چینه به جن جوړه شوه. دغه لاټۍ بې راواخیستله، عجبه لاټۍ وه. دریابو کې چې کله دریاب یې پې ووه، 12 لارې الله تعالی موسی علیه السلام ته جوړې کړې. کله چې فرعون
او دغه قوم والو د معجزې یو شی نه ومنلې، د نبي نبوت یې نه ومنو، الله تعالی سره د قوم فرعون هلاک او برباد وګرځاو. الله تعالی دې وکړي چې موږ هم د پیغمبر دعوت قبول کړو، دغه وینا قبول کړو او دغه د قبلیدا سره د منلو توفیق د خدای پاک راکړي، د عمل کولو توفیق د خدای پاک راکړي. مخته الله تعالی د بنی اسرائیل ذکر وکړو. بنی اسرائیل د قوم الله تعالی هغه ټول خلق د فرعون له غلامي جمع آزاد کړو د موسی علیه السلام په وجه باندې، او الله تعالی موسی علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر ور نصیب کوي، الله تعالی تورات کتاب ور په نصیب کو. هغه ډېر بدبخته قوم وي، هغه هم د نبیانو خبره سمه نه منله، هیلې به کړي، بانې به جوړولې. موسی علیه السلام ورته چې د هفتې په ورځ باندې مایان منې ښکار مه کوئ، نو دوی به څنګ باندې بیالې جوړې کړې، کوم مایان به له تالابو ووتل، مخته به وویل ته به دا هیله ورته جوړه کړه چې موږ تالاب کې ښکار نه کړو، د بندې ښکار کړو. بالاخره الله تعالی د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو باندې عذاب راوستی. مخته په دې سپاره کې بلهم بن باورا دا یو مستجاب الدعوات سړی و، الله تعالی به د دعاګانې قبلولې. د موسی علیه السلام په وخت کې وای بنی اسرائیلو کې خلک د ترالو موسی علیه السلام خلاف بددعا وکړه، خیاره وکړه، د نو منل چې د وخت پیغمبر ده د خلاف زه خیاره نه کما. خیر خلکو رشوت ورکړو، مجبور کو، نو خلکو رشوت ورکړو، دی راولاړ شو او بددعا یې وکړه الله تعالی ته د موسی علیه السلام خلاف. نو د نبی خلاف الله تعالی چیرې بددعا قبلوي، خو بیا چې کله د بددعا وکړه نو الله رب العزت قبلولو بجای باندې بده باندې نقصان راغو. الله تعالی په قرآن کې وویلې دا سړی د سپي غوندې ده، که وزن پې یم دی غپیږي، که نه یم دی غپیږي، نو د ده د علم څه فایده، هېڅ فایده نشته. که د ده سره علم یي وزنداره یي بیا هم فایده نشته، او که دغسې بغیر د علم دی هغه کېږي بیا هم فایده نشته. نو سپی الله تعالی ورته وویل، نو الټا د بددعا نقصان ده باندې راغوی. الله تعالی دې له دغه موږ او تاسې وساتې. مخته الله تعالی د قرآن په باره کې وویل چې دا قرآن د نصیحت، د عبرت او د موږ دپاره ډېر یو ښه کتاب ده. او اخیری کې وفرمایل اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. د دغه آیات تعلق له جمع سره ده. اذا قرئ القرآن کله سم قرآن ویل کېږي، امام قرات یای فاستمعوا له، نو غوږ ورته ونیسئ. سهار د ماښام د ماخوستن په منځو کې قرات ویل کېږي، نو په دغو منځو کې غوږ ورته ونیسئ، دا قرات واروئ. په کومو منځو کې چې امام پټ قرات یای مخته الله تعالی ویل وانصتو، په هغه کې هم تاسې خاموښه اوسئ لعلکم ترحمون، تاسې دا کار کوئ نو الله تعالی به په تاسې باندې رحم کړي. مخته صورت انفال شروع کېږي. دا نمه سپاره کې انفال نفل چې وتلی، د نفل یای زاید شته، زیات شته، نو شریعت کې مال غنیمت ته ویل کېږي. مجاهدین چې کله د جګړې دپاره ووځي او چې جګړه وکړي او دغه بعد څه مال دوی ته ورپه نصیب سي، د کافرانو مال راوړي، سامان راوړي، دغه ته یایي مال غنیمت. او کله چې مجاهدین ووځي بغیر د جګړې کله کله مال راوړي، دولت راوړي، سامان راوړي، دغه ته یایي مال فی. به هر حال د دغه تقسیم یې بیان کړی دی چې دا به 5 حصې کېږي، 4 حصې خو به د مجاهدینو یي او یوه حصه دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار د سوډ استعمالولی چې هغه د الله ده. مخته الله تعالی د مؤمنانو صفت بیان کو چې مؤمنان هغه دي. اول صفت دا بیان کو چې الله تعالی جداري. دوم صفت د قرآن مجید یای د قرآن په ذریعه باندې خپل ایمان زیاتوي. دریم صفت توکل په الله تعالی باندې کې. څلورم صفت د نماز حفاظت کې. او پنځم صفت احسان کې، نیکیانې کې او د بل سړي امداد کې له دغو خیال ساتي. دلته یو خبره زده کړئ، ځان پې پوه کړئ چې دا د روزې میاشت خصوصا د تلاوت میاشت د کوشش وکړئ چې تلاوت په دې کې ډېر وکړئ. توکل باره کې یو خبره چې اسباب استعمال کې اسباب در سره له اسبابو سره سره په الله تعالی باندې ته خپل یقین جوړ کې، دغه ته یایي توکل. بغیر د اسبابو که چیرې د الله تعالی باندې د تا یقین او ته یایې یا ګټه مې نه ماته به الله تعالی راکوي، بغیر د اسبابو یقین او بروسه په الله تعالی باندې کړل، دغه ته تعتل. او شریعت کې تعتل نسته، توکل سته.
د نموز د حفاظت په باره کې وویل چې مؤمنانو شان دا د صفت دی دا چې د نمانځه حفاظت نموز کړلو سره د نموز حفاظت کې حفاظت چې د فرایض واجبات سنت آداب او خیال ساتي هغه هم زده کوي او نموز اهتمام هم کوي. الله تعالی دې وکړي چې په کامله طریقې سره د مؤمنانو صفتونه په موږ کې پیدا کړي. الله تعالی د خپل خوف را نصیب کړي، تقوا دې را نصیب کړي او تلاوت کولو توفیق دې را نصیب کړي او الله تعالی دې د احسان کولو توفیق را نصیب کړي.